الله په شرک ډیر خپکیږي د مارونو پر او د شرک مختلف اقسام دي څوک خدای لزوی ګوري لکه عیسایان هغه وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او په بعضی کارونو کې شریک دی څوک عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي او په بعضی کارونو کې خدای سره شریک دی څوک فرشتي د خدای لونه ګرځي او څوک شرک فی صفات کوي څوک وایي دوه خدایان یو کار یو کوي بل بل لیکن اکثریت دغه نه دي اکثریت نن سبا شرک فی صفات څه مطلب د الله بعض خاص صفاتونه بندگانو له ساتي لکه دا بتاسو یو مثال درکم بچی ورکول د خدای صفت علاج بنده کول شي تعالی ډاکټر هم د علاج کوي طبيب هم د علاج کوي بعض وخت په دم هم در باندې سوق واچي بعض وخت دعا هم د سوق کوي خدا سے یقیني خبره نه ده د اسباب په تناظر کړي کله به ډاکټر علاج کوي تعالی به خدای زوی کله به ډاکټر په خپل نه کوي کله به حکیم د علاج کوي تعالی به داغه په علاج خدای زوی کله به داغه په خپل نه کوي کله به مولا سے تعالی دعا کوي تعویذ سخت هم کوي کله به داغه په خپل نه کیږي یعنی دا صرف اسباب دي باقی پر اسباب او نتیجه خدای مرتب کوي زوی خدای ورکی بل څوک نه نو کته به مال خدای پلان کې نه زوی خوانم نو دا ګناه د شرکی عقیده د بیماری نه جوړول دا د الله په لاس کې دي ډاکټر به علاج کوي او جوړول یې ډاکټر نشي کولی دا اسباب دي په دې جوړوالي کې شفا به الله شي یعنی ډاکټر چې نه جوړ شي ولې ډاکټر مري او بیمار شو مړ شو کنه نو چې بیمار کړ خپل ځان علاج نشي کولی پر دې کولی شي لقمان حکیم ته وګوره څومره لوی حکمت خدای ورکړو لیکن د مرګ نه بچ نشو یو ډاکټر ماته وخایه یو حکیم ماته وخایه یو طبيب دې د ځان علاج وکي او ځان نه بیماری ختمه کړي او دې جوړ پاتې شي سوال نه پیدا کړي الله سړی مرګ په دې بیماری راشي یا وړه بیماری یا غټه یا ناګهاني یا پرتا لیکن خامخا نو دا ډاکټر علاج کوي بس دا د وسته د خدای په لاسو کې او په دماغو کې طاقت ورکړي د مریض مرض معلوم کړي او د دارو خاصیت تعالی درکړي او په دې علاج شفا دا د کار نه دا بیا د الله نو کته وځ پلان کې سړی جوړ کړم نو دام شرکی عقیده نه وې پلان کې را علاج وکړ پلان کې دم را باندې واچو دا نه چې پلان کې بتا جوړای جوړون کې صرف رب العالمین دی بل څوک نه